بسم الله الرحمن الرحیم. باب الایمان فی الطلاق. باب د طلاق په یمین کې مولوی صاحب اکبر وګوري. یمین په لغت کې قوت ته ویل کېږي او ید خلاستم یمین ویل کېږي ځکه هغه کې قوت زیاتی نو او د چا چې ګس لاس کې قوت زیاتی نو هغه د ګس کار کوي. اوبه سي د وسته برګور یا لکه یمین لغت کې قوت ته یو بسلا کې د الله په نوم باندې قسم خورلو ته یمین ویل کېږي او مناسبت لغوي معنی سره څه دی؟ وای چې قسم به یو کار وخوري نو بس قوت به کې پیدا شي دې اعتبار سره چې اوس به کوي او کوی چې نه کوم نو به دې اعتبار سره به کې قوت پیدا شي چې بس نه به کوي نو دغه قوت دی. تاسو خبره پیږئ به مولوی صاحب حقيقي یمین هغه قسم خورل دي. یو یمین مجازي دا ډېر اهمه مسله ده. شرط او جزاء ته فقها یمین و یاد ساتي. دا مخکې موږ مسامي کې ویلو شرط او جزاء ته فقها څه وي؟ یمین وي. یاد ساتي. دلته هما هغه طلاق بیان دي چې شرط او جزاء پکې یمین مجازي یادې کا. باب الایمان فی الطلاق ما قبل سره مناسبت ده تر اوسه پورې د منجز طلاق بیان او حالي طلاق او اوس هغه تل هغه اصل له دغه اقسام ذکر کړه سری کنایا. اوس د هغه طلاق بیان کوي چې هغه منجز نه معلق وي یعنی حالا نوي شرط د وجود په وخت کې طلاق جوړيږي. باب الایمان فی الطلاق وسرازي واذا اضاف الطلاق الى نکاح وقاقب النکاح اکبر وګوري ماته مسله وره یو سړي خزي ته ویل کچري ما تاسو سره نکاح وکړه ته به ما طلاقي ان تزوجتك فانت طالق یا وی كل امراه اتزوجها كما خزا چې زور سره نکاح وکم بس په ما دي طلاقي داسي وي نو حکم وره وس من حناف وي غبريتو ته دي وګوره وسامي مسله شروع کیږي. من حناف وي چې نکاح ور سره وکړه بس طلاقيږي په شوافي وای چې نکاح ور سره وکړه نه طلاقيږي او د دې مسلې قصه منګه په وجوه فاسده کې کړي وا نو وایو ری لکشن دا مسله به تاسو ورېدلې خته وجو سره ووري. منګه حنا په باندې باندې کله چې حکم معلق شي شرط پوري شرط مؤثر په سبب کې حکم کنا تاخير شرط په وجه تاخير د سبب راځي تاخير انتفاعي شرط سره انتفاع د سبب راځي او شوافي وای چې شرط کله چې حکم معلق شي شرط پوري نه شرط مؤثر په سبب کې نه حکم کی سبب فی الحال موجودیږي تاخير شرط سره صرف او صرف حکم مؤخر کیږي. راځي مثال وره یو سره غزه ته وای انت طالق ان دخلت الدار ته طلاقي کچري کور ته داخله شولې نو وره دلته انت طالق سبب وقوع طلاق حکم دخول دار شرط من حنافیو ان دخلت الدار سره گوی انت طالق هم مؤخر شو تصرف فی الحال ویل نه دي چې کله دخول دار وشي التبا انت طالق راضی ابه به ورسره وقوع طلاق راضی او شوافی وی جی شرط مؤثر صرف په حکم کې دی. څه مطلب انت طالق فی الحال موجود شو وقوع طلاق رست شولا دخول دار چراله التبا وقوع طلاق راضی باقي انت طالق فی الحال موجود دی. ویږي کنه نو شرط مؤثر بچا کې دی سبب کې دی او موږ وایي مؤثر بچا کې دی حکم کې به الفاظ دیگر امام شافعی رحمه الله وایي شرط مؤثر په تطلیق کې دی تطلیق سبب دی انت طالقون ته تطلیق وایي او موږ او په سبب حکم کې نه او موږ وایو شرط مؤثر په حکم کې دی یعنی طلاق کې تطلیق کې نه طلاق وقوعي طلاق ته وایي نه رسېږي الګه پوه شوي کنه. اوس راشي د خپل ځای ولګوخه خزي ته څه ویلي دي کته سره ما نکاح وکړه تب به ما طلاقي ان نکحتك فانت طالق. امام شافعي رحمه الله وی ان نکحتك پوری صرف حکم مؤخر کیږي سبب فی الحال موجودیږي دسه ده نو انت طالق فی الحال ویلو او هغه په نکاح کې ده محل موجود دی تر دې کده لا ټونه پیږي او کنه غجندب بم دی ویني پیږي دی وګورئ جندب تم دا ور سوا هغه جندب خو موږ سره دی ګروپ کې نه دی او کنه زه ویل شکی شوی ما وښه لکه سنه چې تر میتوب خبرې کوي چې موږ تر راځي چې به شری ته جوابونه ورکو کنه مړه غټ سړی دې نه پروا به نه کوي وښه لکه خبره نه ګډوډ نشي نو
ان نکحتک شرط دی، فانت طالق سبب وقوع طلاق حکم. امام شافعي رحمه الله وی انت طالق سبب فی الحال موجودیږي او فی الحال نکاح شته لغوه شو. به چې ان نکحتک نکاح وکړه طلاق نه واقع کیږي. ولې نه واقع کیږي؟ سبب ختم شوی دی. او موږ حناب څه وایو؟ شرط پوری سبب مؤخر شوی دی. چې کله انت طالقون فی الحال نه دی موجود، چې کله نکاح وکړه هغه وخت انت طالقون را خوشی دی، بس چراله محل موجود دی خزه ده بس به حکم راشي وقوع طلاق نه رسیبي. او دارالاحناف دې کساقین روان دي باب الايمان في الطلاق. واذا اضاف الطلاق کله چې نسبت د طلاق وکي نکاح ته نو حکم وقع عقب النکاح وطلاق بواقع کیږي د نکاح نه بس مثل یقول ورته وی خزیتا ان تزوجتك فانت طالق یا ودسی وی کل امراه اتزوجها فهي طالق. تاسو نور پوه شوي کنه. امام شافعي رحمه الله ویلا یقو طلاق نه واقع کیږي. دلیل یې څه دی؟ یار نکاح کې نه ده کنه، هغه په نظمانه خدا سبب فی الحال موجودیږي کنه او فی الحال خزه ده نه څنګه طلاق واقع کیږي. نسوي نبی علیہ السلام فرمایي لا طلاق قبل النکاح، نکاح نه مخکې طلاق نه، نکاح نشته. لا طلاق لقول عليه السلام لا طلاق قبل النكاح بل وجه وورا، ولأن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء. هغه وی دا خو تصرف یمین دی کنه، یمین شرط او جزاء ده، شرط او جزاء یمینی کنه. ښه ولا نادي لك او اجاز من قصه شروع شو من حناف څه وایو برګوري من وی دا تصرف یمین دی ټول برګوري، شرط او جزاء دي نو بس تصرف یمین دی. او تصرف یمین کی قصه دا سی کنه چې دا غي د صحت د انعقاد د لپاره ملک نه ضروري، جزاء کم محل وی انت طالقون جزاء ده کنه د دې د حکم کم محل وی هغه ملک نه دی ضروري چې په نکاح کې نه رسېږي، هغه ملک نه دی ضروري. ځکه ولی ملک نه دی ضروري؟ وایي د جزاء کم حکم دی هغه خو مؤخر شوی دی، نو چا پورې شرط پورې نو فی الحال حکم راځي نو محل ضروري نه دی نه رسېږي. فی الحال حکم نه، فی الحال حکم شته او شرط په وجه مؤخر شوی دی نو خزه دی ملک دی دا هم نه دی ضروري. ملک خو دې لپاره ضروري چې حکم پې راشي، نه چې فی الحال حکم نشته نو ملک ضروري دی. پاتې شول یمین، یمین خو دا څوک چې کوي دغه ذمې پورې متعلق هغه موجود دی، خو ویل ان ما تزوجتك فانت طالق، هغه دا خبره وکړه کنه او هغه موجود دی، بس یمین رااله پدن لګي پوه شوي کنه. دا انداز بدل شو کده د تعبیر څه وایي ملک کله ضروري چې کله جزاء راځي، او فی الحال جزاء شته، جزاء کله راځي چې کله شرط موجود دی نو ملک به هغه وخت راشي کنه. او فی الحال چې کوم دی جزاء نشته نو ملک هم نه دی ضروري. او نو فی الحال به تصرف لازم تصرف دی قسم کول دی یمین غیر بار د سړي وجود کافی دی بس وته ګوره. ولنا ان هذا تصرف يمين، دا تصرف يمين دی لوجود الشرط والجزاء. يمين ولې دی دغه جواب لکه شرط او جزاء يميني کنه، نو چې يمين شنو به فلا يشترط لصحته، نو شرط دی د دې صحت د لپاره قیام د ملک فی الحال، ځکه جزاء نشته نو په ملک څه کې وجه لأن الوقوع ځکه وقوع د جزاء چې راځي کنه حکم ځکه یعنی وقوع د حکم چې هغه عند شرط کله شرط راشي حکم راځي نقه وخت به ملک پکار دی پوه نه شولې به. والملك متيقن به او ملک چره دا هو متيقن به وی یعنی د ملک یقین وی عنده په وخت د وجود د شرط کې وخت د تزوج کې نه پیږي به تزوج شرط په وخت کې به ملک څه مشته شته کنه به هغه وخت کې جزاء راځي چې راځي بس به ملک می ټیک ده. وقبل ذلك اوه چې لا شرط نه راغله د دینه مخکې اثر سره منع ده، اثر سره د یمین منع چې بس نکاح باندې کوم بس یې نه به کې هغه د پورې متعلق د بد ذمہ له نکاح دي نه کوي. او قائم بالمتصرف او دا غمنه قائمه ده متصرف پورې یو توجه جی د حکم محل دی او یو اثر دی. حکم
د حکم یو حکم دی یو اثر دی د حکم د پاره محل ضروری دی او محل کله حکم کله راځي چې کله شرط راځي نو بیا غوړ کې محل موجود وي او یو اثر دی نو اثر چې هغه متصرف پورې دی څوک چې مين کوي نو کاغه محل وی او کني هغه خپل موجود دی کنه چا سره چې د اثر تعلق دی هغه څه دی موجود دی بدلې قسم ګران کړه څنګه وګورئ او قائم او دغه من قائمه د متصرف پورې کنو حدیث سره څه کې ویل حدیث محمول علی نفي التنجیز حدیث محمول له بلکې معنی ده نفي د تنجیز یعنی سره حالن خزل طلاق ورکي یلی ورکول شي چې خاوني ردی خزل حالن طلاق نشي ورکول معلق نه یادي الګ تاسو د حمل په تنجیز معنی حدیث محمل کو په تنجیز معنی دا د چانه نقل دی ویاو کنه ماثور عن السلفي د سلفونه نقل لك امام شابینا او د غشان امام زهرینا دغه شان نور خلق وغيرهما واذا اضافه الى شرط واقع بالشرط برګوري ملي نور اسانه مسلې دي کله چې چا طلاق معلق کو شرط پوری نو چې شرط موجود شي طلاق به موجودي کې د خاصانه مسله ده واذا اضافه چا چې نسبت کو د طلاق الى شرط انت وقع طلاق بواقع کې عقيب شرط مثل يقول لك هو خذتا ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق دا اتفاقي مسألة ولي ملك قائم ده كان اخبال خزي ده لأن الملك قائم في الحال اعتراض كديشي دخول دار رازي سړي دا غینه مخ کې طلاق ورکړي سوال پوه نه شولې تا ویل کنه په الحال ملک قائم دی نو چې کله خزه کوړه دن کېدل به هم لا ملکی خزه به او طلاق براشي مستک شو د سی ویل کنه نو احتمال شته چې د کوړه دن کېدل نو مخ کې څه شي طلاق ډایرک ورکی به چې کوړه دن کېږي بس خزه طلاقونه ختم شوي نو جزا خو نه راځي دغه احتمالي خبره ده کا ظاهر ادا ده چې په الحال خزه د کوړه داخلي دوه پورې بم سوي خزه به دغه اعتبار ده لا عبرته بالتوهم اشورت نمبر ماده ده توهم الاعتبار نشته لان الملك قائم في الحال والظاهر ظاهر ده بقاؤه چې د ملک باقی وی الى وقت وجود شرط پوری بس فيصح يمينا بتور يمين زي شو بتور يمين څه مطلب موږ حنفي بتور يمين منوخه یعنی فی الحال سبب نشته ده سبب فی الحال صرف څه ده يمين ده اما متصرف پوری قائم ده لکه پیږي کنه او شوافی وی نه فی الحال سبب هم ده نو صحیح بشي یمینا بتور یمین څه مطلب چې دسی وایا زګزان پوهه خبره مې صحیح ونه کړه چې کله شرط موجود شي شرط دخول دار په وخت کې به بتور یمین صحیح شي یعنی سبب بمراشي حکم بمراشي زموږ بنظمانی او د شوافی او بنظمانی به صرف ایقاع راشي ځکه سبب په مخ کې راغلی و ایقاع د شوافی او بنظمانی او ایقاع ولا تصح اضافه الطلاق الا يكون الحالف مالكا او يضيفه الى ملك لکبر وګوري جی دا انتهي غټه مسله راته بیانې کما او تاو د وکیل واغه د اوسه متوکی دي وګوري جی خزل سره طلاق ورکی طلاق واقع کیږي دا غیر بار دو شرط دي ښا یو دا چې خزه به په ملکی یعنی نکاح قائم وي یو دویم دا چې ملک د بنسبت وکي ان تزوجت کی فانت طالق مخکې تیر شو کړه علاوه طلاق واقع کیږي څو صورت شو دوا یو دا چې په نکاح کې وای ملکی او دویم دا چې ملک د نسبت وکي یعنی نکاح د نسبت وکي پوه شوي په یو دریم بلم دی چې سبب ملک ته نسبت وکي سبب ملک ته لکه وینځ ته وای ان اشتريت غلام ته وای ان اشتريتك فانت حر ان اشتريتك کته می واخستلی نو شرا سره راځي ملک راځي نو سبب ملک ان ملکتک فانت حرنم ټیک دی سبب ملک شو ملک شو ملک د نسبت کو او ان اشتريتك چاته وکو سبب ملک تا او خزه ملک دوته وي ته طلاق یم ټیک ده پتو ګورئ ولا تصح اضافه الطلاق سین د نسبت د طلاق کول الا يكون الحالف مگر دا چې طلاق ورکون کې مالک وي یا آزادون کې د غلام مالک وي یعنی خزه بنیکا کی غلامی بنیکا کی ملکی او یضیفه یعنی نسبت وکي د طلاق الى ملکن ته ان ملکتک ان تزوجتک غلام ته ان ملکتک
لأن الجزاء چې دا تاسو پیږئ مولوي صاحب لږ به وګورئ بیا قصه ورانه کړه ولې ضروري ده چې ښځه دې ملکي نکاح کې ولې ضروري ده چې ملک ته نسبت وکړي جواب بره ګورئ لکه اصل کې دا خاوند چې که نه په دې جزا باندې مقابل یې ښځې ته وایي د بلانکې کار مه کوه ګورئ ان دخلت الدار یا ان خرجت فانت طالق وزمه د کوره ګورئ ایرئ که ووتلې نو بس بیا به ته څه طلاق به ان خرجت شرط فانت طالق دا څه ده جزا ده په دې جزا باندې مقابل یری که نه یری او یریږي کله چې جزا خو واقع کېږي که نه جزا کله واقع کېږي چې ملک وي پردۍ ښځې ته که ووایې لاره باندې انجینري یونیورسټۍ له روانه وه ښه شی و ته ورته ووایې ان دخلت اليونیورسټي فانت طالق په دې هغه یریږي ملک نشته دغه شان ملک ته نسبت وکړي نو بیا یری د جزا نه یریږي بس کار نه کوي وګورئ لأن الجزاء چې ده لابد ان يكون ظاهرا ضروري ده چې دا جزا ظاهره وي ظاهره معنا غالب الوجود وي ليكون مخيفا دې لپاره چې دا جزا ویرون کې جوړ شي نو چې کله جزا ویرون کې جوړ شو دغه وخت کې ور قسم معنی کې پیدا شي یعنی قوت به په کلام کې پیدا شي ځکه چې ویرون کې نه په کلام هیڅ اعتبار نه ور کوي ته ته وګورئ دا ما دوسه ته دې سر کې نه چې پته ولکې دې ځان له سر کې ځان له سر کې نه دا چې رامي دې دا چې لکه چې پامې شي څه وته وي څه پسې وي سره خلواله چې دې خبرې پسې وکي دا اوس انسان وښه فتحقق مان اليمين وليس جزاء چې لابد يكون ظاهرا ضروري ده چې دا ظاهر وي ولی جزاء غالب الوجود جوړه ليكون مخيفا دې لپاره چې دا جزاء ویرون کې جوړ شي نو جزاء ولی ویرون کې جوړه دې لپاره چې کلام کې خود قوت پیدا شي کنه مقصد ادارې چې کور نموزه چې قوت پیدا شي او نوزي رسې په فيتحقق مان اليمين د قوت وهو القوه قوت ده والظهور او به د جزاء ظهور په دوه طریقو وي چې ملکی خزا او یا مل ته نسبت وکي والظهور به هذين په دغه دوه کې به یو باندې ملک او اضافه الى الملك ورپسې یو دریم بیانې ما ویلو سبب ملک والاضافه الى سبب الملك بمنزله الاضافه اليه اضافه سبب ملک کول په منزله د اضافه کول الیه ملک ولانه ظاهر عند سببه ځکه ملک ظاهری کی کنه په وخت د وجود د سبب کې مجموعه درې صورت شو نکاح کې دا ان خرجت فانت طالق یو ملک دا د ملک د نسبت کو ان مل ان تزوجت کې فانت طالق دوا او دریم سبب ملک ته نسبت کی ولم تو ان ملک ان اشتريتك ويجي بي فانت حر یا فزوج فامراتي طالق وغير سره ولګي خجي وسك اجنبي ته ویل يوم پکې نشته پردي جنیر روانه ده وته وي ته طلاقي یا شرط او جزاء چې نو سې داخله شولې ته طلاق یا قصه فرمان ده فرمان بشن لیونی پردو کو زره طلاقونه ورکه او کله کله نیلم طلاق ورکي برګورې لکه ندلته نه ملک شته پردي خزره نه ملک ته نسبت وکړو ان تزوجت کی او نه سبب ملک ته نسبت کړي فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها بيغي نفس نکاوي کې او غبه دار تداخل شي فدخلت الدار انه استي ولا سر نکاوي کې بين استي تداخل شي نزدې انه استي دا لم تطلق نطلاقي ولذلك حالب چې ليس بمالك نخو مالکو طلاق څنګه ورکی وما اضافه الى ملك نسبت کړي د طلاق ملته وسبب یې سبب ملته کړي دي ولا بد من واحد منهما حالن کې چې ملک نه نو دا دوه خو بکارو ملک ته نسبت کول یا سبب ملک ته ودغه دواړه نشته والفاظ الشرط ان واذا ما وكل ما ومتى ما الکه د شرط چونکی د شرط او د جزاء مسله شروع د لټولې بس کې خدای خو دې غر کا بچي دې شوی وسه کوي شوی دا غل کنه بس چې کوي بچي نه کوي تاسو بیګي خزه چې د بس وای ته به نه بس اب وای بس ته به نه بس بے تب جا کے کچھ بن جائے گا نتیجہ نکل آئے گا ورنہ کچھ نتیجہ نکل نہیں آئے گا لا ينتج ولا يتغير ګوري وتا مولوی صاحب
د شرط او جزا مسله شروع ده کنه د یمین لہذا اوس راته علامات د شرط بیانې چې موږ پوهیږو چې دا شرط دی نو هغه کلمات الفاظ شرط والفاظ شرط ان یو واذا واذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما دا الفاظ د شرط دي دي لپاره لند دلیل انتهایی مزیدار دلیل چې صاحب د هدايت د ذکر کړي الکه دا الفاظ د شرط ولې دي ځکه سمع داسې شوی ده چې دا الفاظ شرط او جزا کې راځي بس خبره ختمه دا قصه ورانه کړی دا وګوره لکشان دلیل څه وایي لأن شرط مشتق من العلامه وای شرط مشتق دی د علامې نه دا خبره غلطه ده شرط د علامې نه دی مشتق یا نه به اشتقاق صغیر سره نه به اشتقاق کبیر سره نه دی کنه به وایسي عبارت ده څه دی لأن الشرط مشتق من الشرط شرط سکون را سره دا مشتق دی من الشرط د شرط نه او شرط علامې ته وای او هو العلامه اوس عبارت ټیک شو شرط مشتق دی رچانه شرط نه او شرط چې هغه سره علامه ده نو شرط علامه شوله دا اوس ټیک شو مخکې راځه وهذه الالفاظ دا الفاظ چې دي مما يليها افعال بروګره وې د دې الفاظونه پس خنه تاسو د صغرا کبرا د لغو کې دی یو دا چې شرط د علامې نه دی یو دویم دی الفاظو پس شاته افعال ذکر کیږي د دې د څومره الفاظ منګول دي پس شاته ذکر کیږي افعال دوا نتیجه سره وته د الفاظ علامه د شرط سره دا نتیجه ټیک ده تا خو ته څه ویل یار صاحب دې ډېر لوی سړی دی د څه کمال کړي خو مونږ پینو پیګو ځکه داسې وایي ظاهر کې یو څه ښکاري دا څه وګورئ څه وایي شرط مشتق دی د علامې نه نو شرط علامه شوی وه صحیح شو منوي به دې الفاظونه پس افعال ذکر کیږي بالکل دا منو منګه لہذا د الفاظ علامه په شرط شوله تا څنګه خبره شوله دیو جن محشی لیکلی دي چې مړه آسان به ویلی وي سمع داسې ده چې د دې الفاظونه پس شرط او جزای خبره ختمه نه رسیدي او داوی سره داوا دا الفاظ چې دي دا د بار د شرط دي او دلیل چې د داوی بالکل نه دی برابر تاسو له حاشیه تر کوم شي وهذه الالفاظ وانما طريق ذلك السماع وهذه الالفاظ سمعت مستعمله في مواضع الشرط فلا حاجه الى الاستدلال دي حاجت نشته خبره ختمه شوه ولئن صح الاستدلال بلکې دینه مخکې خبره وکړه لماشي هغه دا وفي كلامه نظر لأنه استدلال على الموضوعات اللغوية وليس ذلك طريق معرفتها موضوعات لغويون استدلال کول ټیک نه دي چې لغت په اعتبار سره یو لفظ کوم ځای کې وضع شوی مقرر شوی دا غیر استدلال کول د ټیک نه دي لہذا صحیح دلیل دار چې سم عادت شوی دا خو که زمونږ ټیک کو چې موضوعات لغویه یعنی یو لفظ کم موضع د بار وضع شوی کوم ځای لپاره هغه نه دلیل نسی هم ټیک نه جوړیږي دلګ راشه ولئن صح الاستدلال نو دلیل دی وګوره فدليله ها هنا لا يفيد مطلوبه ولمطلوب صدق لأن مطلوبه أن هذه الألفاظ للشرط ده مطلوبه نتيجة ده دعوة ده تاسو پیږئ کنه دا دعوة ده چې دا الفاظ زباره د چا دي شرط دي مخکې راشه ودلیل ته وګوره ودلیل أن الشرط مشتق من العلامة وهو مسلم ده هم نو منګه ټیک ده صحیح ده او به ورپسې څه وایي وهذه الألفاظ مما يليها أفعال الذي ألفاظ نه بس افعال دام منو ندینا مطلوب ثابت شو مطلوب څوک دا الفاظ د بار د شرط دی برګولې لګټول داوا ځکه شرط مشتق دی د علامین او د دې الفاظونه پس افعال ذکر کیږي نو ثابت شول چې د الفاظ د بار د شرط دی ثابت شو دا خو ځلې ونه شان استدلال دی پیږي کنه به دا خبره ټیک نه ده راځي ورلا خو منګه په یو طریقه ټیکو صاحب د هدايت دفاع کې داسې وایي هغه وایي د الفاظ د پاره د چا دي د شرط به ووري دا خدا وشوله صحیح ده او شرط په معنا د علامې ده دم صحیح شو او دی افعال دی الفاظونه پس افعال ذکر کیږي افعال دې پورې خبره وا او افعال چې هغه شرط او جزایي ندی افعال ندی الفاظونه پس
افعال ذکر کیږي او افعال شرط او جزائي لہذا د دې الفاظ نه پس به شرط او جزائي او شرط مشتق د علامین نو د الفاظ علامه شوله خیالم شو کنه څه سمو یو غړو کنه د الفاظ علامه د الفاظ مشتق د چانه علامین صحیح شو وسره شبسي او د دې الفاظ نه پس څوک ذکر کیږي افعال او شرط او جزاء افعالی نو د دې الفاظ نه پس بشرط او جزائي نو د الفاظ علامه شول بشرط او جزاء خالم لري نشه تاو کو لکه کوچې ته چې لري نه ورغزولې ورشغولې وګورئ تا وهذه الالفاظ شری مما يليها افعال د دې نه پس د سره نږدې افعال وي لہذا فتكون علامات ان الفاظ علامات شو په انس باندې ثم کلمه ان د مولوی صاحب تقسیم ووري په دې کې ان چې خالص شرط د پاره دی په دې کې د وخت معنا نشته تاسو ته بدر ده خدای نه خبره د موږ همیر کې ویلې دي اسماء او باش شکل شروع کیږي او د دې نه علاوه چې کوم اسماء د شرط ولا الفاظ دي هغه اصل کې وخت د باره دي او هغه کې د شرط ولا معنا پرته راوړه به کلمه د ان چې دا صرف للشرط خالص شرط د باره ده لانه ليس فيها معنى الوقت كذا وقت معنى بغنشتا وما وراءها د دین علاوه چې کوم الفاظ دي ملحق بها هغه ملحق دي ان سره وکلمه كله ليس شرطا حقيقه ابغي کلا یو شی دی كله هغه د سره د باره د شرط دنه وریا لکه بار ګوري لکه د كله نه پس خو فعل نه راځي لکه څوک راځي اسم راځي شرط د باره هغه څوک چې دغه نه پس فعل راځي دینه پس خو اسم راځي كل رجل وګورئ وكلمه كله چې د ليس شرطا حقیقت کې لان ما يليها زکاغه چې د دې سره نږدې وینو اسم وي والشرط ما يتعلق به الجزاء او شرط کې قانون دار هغه شی چې متعلق کیږي د دې سره نو څوک وي الجزاء او جزاوي او جزاء خو افعال وي او دلته خو اسما دي والاجزيه تتعلق بالافعال الاجزاء جزاګانو تعلق چا سره افعال سره تاسو دې ترتیب ته لګو ګورئ وی کلو د بار د شرط نه د حقیقت کې ولید کلو نه پس چې څوک راځي غ اسم وی او شرط سره چې تعلق وینو د چا وی د جزا وی او جزا او تعلق افعال سره وی نو شرط باغ څوک وی چې افعال وی نو کلمات شرط ما غ څوک وی چې هغه نه پس افعال وی الا انها الحقت بشرط البته دا كله ملحق شول شرط پوري ولی لتعلق الفعل بالاسم برو ګورئ ځکه سیده چې د دینه پس اسم وي خو به دغه اسم نه پس فعل وي بس ايش فعل نه کنه شاته لانه الحقت بالشرط الا انه دمرده چې دا كله چې د ملحق د شرط پوري لتعلق الفعل بالاسم ځکه متعلق وي فعل اسم پوري کوم اسم پوري الذي يليها کوم چې كله سره نږدې کنه هغه بس به تعلق د چاوي فعل وي مثل قولك كل عبد اشتريته فعلم ده كان بس فهو حر ففي هذه الألفاظ بس كده